السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید دی چې تاسو به ښه. نننۍ ویډیو زما د فردي مؤسسو باره کې ده. امید دی تاسو چې کله ټوله ویډیو وګورئ نو ان شاء الله العزیز تاسو به زه مکمل په دې ویډیو کې په تفصیل سره به پوهه کوم. تاسو ګورئ دوستانو، خو ها یو خاص ته کوم ریکوست که تاسو زما په یوټیوب چینل باندې نوی یو نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک باندې نوی یو نو فیسبوک پیج لایک او د ملګرو سره شیر کړئ. ښه ګورئ دوستانو، د 16 شعبان پورې د فردي مؤسسو چې کم ټایم وزارت العمل ورکړی نو هغه په 16 شعبان باندې پوره کیږي. د اوس نه زمونږ خاص کر د پاکستانیانو یو غوغا جوړه کړې ده چې د فردي مؤسسو به دا څه به کیږي او دا چل دی او ښکته او پورته او اخوا او دېخوا. ګورئ دوستانو، ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې ده چې آیا زمونږ سره دا ګارنټي شته چې مونږ سبا دپاره سبا ته ژوندي پاتې کیږو؟ د انسان سره دا ګارنټي نشته. د الله بندګانو، تاسو دا پوسټونه داسې ویډیوز ولې جوړوئ، خلکو له ټینشن ورکوئ چې 16 شعبان راغی چې ټول ته پته ولګي. زما دا ویډیو تاسو سره دا ځان سره یاد وساتئ په ریکارډ باندې چې ان شاء الله العزیز فردي مؤسسې نه ختمیږي. فردي مؤسسو له به مزید ټایم ورکړی کیږي. دنیا موظفین د سعودیان په دې کې دا د خلکو په دې خبرو باندې یقین مه کوئ، د خلکو په خبرو کې مه راځئ. ټیک دی چې ټیم ورکړی شوی دی، ټیم ورکړی شوی دی، سیده په 16 شعبان نه پس به پته لګي. لیکن د کم ملګري چې په دې باندې ویډیوز داسې جوړوي او خلک په تشویش کې مبتلا کوي نو داسې خبره نه ده. هېڅ هم نشته دی. انشاءالله د رب نه د بهترۍ امید دی انشاءالله العزیز. او د اوس نه تاسو دا دغه مه کوئ، پته نه لګي چې سبا له مونږ ژوندي پاتې کیږو که مړه پاتې کیږو. دا خو الله رب العالمین ته پته ده. لا فی الحال 2-3 میاشتې اوس هم پاتې دي، پته به لګي انشاءالله. ټولو ته به بیا پته ولګي د خیره سره. د خلکو په خبرو کې مه راځئ. انشاءالله امید دی د رب العالمین نه د بهترۍ امید دی انشاءالله، او همیشه د رب نه د بهترۍ امید ساتئ. امید دی دوستانو ویډیو مو خوښ شوی، که ویډیو مو خوښ شوی یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په فیسبوک باندې ګورئ نو فیسبوک پیج ضرور